السلام علیکم زما خوږو ملګرو. نن مو ویډیو پیغام د خپل علاقې کوم معزز مشران دي او معزز علما کرام دي او د خپل علاقې څومره هم افسران دي د هغو دپاره دی. تقریبا 22 ودین وشولو په کورمې کې قوم شیرزي په ځمکې باندې تنازع دی او هغه هم د کلونو راسي نه او نن دغه 22 ودین دي چې هغه هلته په احتجاج باندې ناستي، هغوی درنې په صورت کې ناستي په دغه ساړه کې، په دې سړو موسم کې، په بارانونو موسم کې. هغه کې به هر رقم خلک ناستي، هغه کې به بوډاګان ناستي، ځوانان به ناستي، ماشومان به ناست وي. دا مسله چې د کلونو راسره په دغه ځمکې تنازع روانه دی چې دې کې دو خلک جیلونو ته وړلو، دې کې بدي هم وشولې، دې کې مړي هم وشولو، اوس هم په عدالتو کې هم روانه دی. اول ته موږ چې څومره هم علاقې مشران دي چې څومره هم هغه که د سنټرل دی، که د لوور دی، که د افر دی، نو هغو ته پکار دی سره دې کې هغو خبره وکړي. خو که هر څومره غټه خبره یې د مشرانو په نستي سره، د علما کرام په نستي سره، د حکومت په دلچسپي سره دا مسله حل کیږي او دا خلک مطمئن کیدلی شي. تاسو د دومره ورځې اوسېدو نستی، دا نستی د علاقې دپاره هم ښه نه دی، د علاقې د امن دپاره هم ښه نه دی او د علاقې د خلکو دپاره هم ښه نه دی. زموږ چې څومره هم هلته درانه مشران ناستي، پکار دی چې هغه د دې کې یو لوی کردار ادا کړي، ښه کردار ادا کړي او دا خلک چې کوم ناست دي موږ قوم شیرزي د دواړو فریقینو سره خبره وکړلی شي او دا خبره د پخې طریقې باندې حل کړلی شي. هغه ټول نه ضروري دا دی چې حکومت هم دې کې دلچسپي وکړي. د خلکو دې نه مخکې هم درنې کړي، حکومت به بیا ورسره کړي، اوس دوباره بیا ناستي. نو پکار دا دی چې یو داسې صورت، یو داسې حل، یو داسې جرګه د وکړي کېنولی شي چې دوباره د خلکو احتجاج ته هم مجبور نه وي، درنې ته هم مجبور نه وي او د خلکو مسله هم په خیر سره حل شي. د خپل علاقې چې څومره هم مشران دي هغو دپاره هم ښه خبره نه دی چې دومره ورځې وشولې اوس پرې زموږ علاقې مشرانو دې کې یو حل راونه بستلو. نو بیا د خپل حکومت ته، ډي سي صاحب ته، ای سي صاحب ته او چې څومره هلته نور زموږ علاقې افسران دي او زموږ علاقې علما کرام دي او مشران دي او ځوانان دي، پکار دی چې دې شي ته وړاندې شي او دغې مسلې حل دپاره شپه ورځه کوشش